أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. وسپدی آیات کې الله تبارک وتعالى زجر ورکی مشرکانو ته او بیا تخویف دی. یعنی د آیت دو حصے دي. اوله حصہ ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله. پدې کې زجر دې رټنه ده مشرکانو لا. او ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب نه اخوا دویمه حصہ او پدې کې تخویف دې یره ده. نو الله تبارک وتعالى زجر ورکی مشرکانو ته چې دومره دلایل باوجود چې دا څومره دلایل تاسو واورید د مخکې آیات کې بیان شو. د اسمانونو د ځمکو پیدایش، د شپې او د ورځې اختلاف، کشتۍ چې په دریاب کې روان دي، دا شان د اسمان نه الله باران راوري پاغي سره ځمکه تازه شي. هر قسمه حیوان هغه په ځمکه کې خور کړی دی، زنده سر هواګانې وریځي چلی را چلی. دا شان د څومره نخي چې دی او څومره قدرتونه د الله دي، د الله په توحید باندې دلایل دي او د دې باوجود تاسو شرک کوئ، د الله سره حصداران جوړوي. نو الله تبارک وتعالى په دې باندې دی ول رټنه ور کوي، زجر ور کوي. الله وی ومن الناس او بعضی د خلقنا من هغه څوک دی یتخذو چې جوړی من دون الله سوا د الله تعالی نه اندادن شریکان. یتخذو معنا جوړی یا غنی ما سوا د الله تعالی نه نور شریکان. یحبونهم چې مینا کوي داغي سره که حب الله پشان د مینې د الله تعالی. د کمی مینې لایق چې الله تعالی او نو هغه مینا د دغه شریک سره کوي. د خدای توب والمینا هغه د دغه بل انسان سره کوي، د بل څه سره کوي. نو الله تبارک وتعالى فرمایي چې دیو دغه د الله د خدای توب والمینا هغه د بندگانو سره کوي، د مخلوق سره کوي. یحبونهم من کوي داغي سره که حب الله فشان د مینې د الله تعالی. محبت کول دا په څو قسم باندې دي. یو هغه محبت کول د پلار سره محبت کول، د مور سره محبت کول، د خپل بچو سره د خزي سره محبت کول، دا شان د مسلمانانو سره محبت کول. د دینه من نشته تر دې پوري چې هغه د عرش د سوري لاندې چې کوم خلکو ته زی ملاویږي چې الله رب العالمین په هغه سخت ورځ باندې، په ډیره مشکل ورځ باندې 50,000 کاله یو ورځ ده او په هغې ورځ باندې د عرش د سوري لاندې کومو کسانو له زی ورکوي. نو پای کې 2 کسان هغه دي ورجلان تحابا فی الله اجتماع علیه وتفرقا علیه. هغه 2 کسان دي چې د یو بل سره محبت، د یو بل سره مینا د الله تعالی د پاره ده. نو دا محبت او دا مینا دا د مسلمان سره، د بچو سره، د خزي سره، د مور و پلار سره، د ورونو خويندو سره د جایز ده. خود دې نه مراد محبت د خدای توب دی. د خدای توب ولمینا چې بیا د هغه عبادت هم کې هغه ته سجدم لګي.
نو دا داسې محبت کې به چانه ورننوځي چې د هغه هره خبره د هغه ومني، بلکې هره خبره به د یو الله مني. د الله د پیغمبر د هغه سره هم دومره مینه نه کې چې بیا د هغه عبادت شروع کړي، د نفع او د ضرر مالک یې وګڼي. او د الله چې کوم صفات دي نو هغه صفات ته بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لور کی او پیغمبر لور کی. لکه یهود د عزیر علیه السلام په محبت کې دومره تلیو، په عزیر علیه السلام د الله زوی دی. عیسایان نسوارا د عیسی علیه السلام په محبت او په مینه کې دومره تلیو چې هغې ویل عیسی علیه السلام د الله زوی دی، کله ورته الہ وای، خدای وای. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی زجر ورکوي، رټنه ورکوي چې د الله نه ما سوا یې ځان له نور شریکان نیول دي او د هغې سره داسې مینه کوي لکه څنګه مینه چې د الله رب العالمین سره فکار وه. الله یحبونهم مینه کوي د هغې سره که حب الله، فشان د مینې د الله تعالی. والذین او هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دی، اشدو هغې ډېر کلک دي، حبا فمینه کې لله د الله تعالی سره. اشد ډیر زیات کلک دی، ډیر سخت دی. حبا فمینه کې په محبت کې لله د الله تعالی سره. کم خلق چې مؤمنان دي، ایمان راوړی دی، د الله توحید منلی دی، نو موحدین د الله رب العالمین په محبت کې کلک دی، د الله په مینه کې کلک دی. هغې د پیغمبر سره مینه کوي خو د خدایتوب درجې ته نه رسوي. هغې د نور مخلوق سره مینه کوي خو لیکن د خدایتوب درجې ته نه رسوي. د خدایتوب والا مینه هغه د یو الله سره کوي. د نفع او د ضرر مالک بل څوک نه ګڼي بلکې یو الله یې ګڼي. او دغه شان سجده چې لګوي نو یو الله ته لګوي، بل چاته نه لګوي. دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وای تاسو ما سره داسې محبت مه کوئ لکه څنګه چې نسوارو د عیسی علیه السلام سره کړی و، چې عیسی علیه السلام له د خدایتوب او د الوهیت درجه ورله ورکړله. مختلفو عقیدو والا پکې پیدا شو، چا ورته زوی ووایه د الله او چا ورته الہ ووایه ثالث ثلاثه دریم په دریو کې، او چا ورته الہ ووایه او چې الله تبارک وتعالی په دې کې حلول کړی دی، نعوذ بالله. نو دا مختلف عقاید والا پیدا شو. الله وی والذین آمنو هغه کسان چې ایمان راوړل دي، اشدو ډیر کلک دی، حبا فمینه کې په محبت کې لله د الله تعالی سره. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. وسپدی کی تخویب دے یردا الله تبارک و تعالی فرمائی کہ شرط دا ظالمان مراد مشرکان دی. زکا قرآن کریم کی الله تبارک و تعالی د لقمان حکیم سے داغه نصیحتونه را نقل کړي دي چې لقمان سے خپل زوی ته نصیحت کوي نو پای کې ورته یا بنیا لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. ای بچیا ته د الله سره شرک مکوا، د الله سره حصداران م جوړوا، ځکه ان الشرک لظلم عظیم، شرک د یو ډیر لوی ظلم دی. په ظلمونو کې غټ ظلم هغه شرک دی. الله ولو ير الذين وكشرتا ولیدو هغه کسانو ظلمو چې ظالمان دي، ظلم یې کړی دی. ولو او کشرتا یرا ولیدلو الذین هغه کسانو ظلمو چې ظلم یې کړی دی. څه ولیدو؟ نو دلته ورسره پټ عبارت علما مفسرین راو باسي چې حال انفسهم، د خپلو ځانونو حال ولیدو. ولو ير الذين کچرت ولیدو هغه کسانو ظلمو چې ظلم یې کړی دی، شرک یې کړی دی. حال انفسهم حالت د خپلو ځانونو ولیدو. اذ يرون العذاب اذ کله چې يرون ویني دیو العذاب عذاب لرا، نو یقین ته به راشي. څه خبره به یقین ته راشي؟ ان القوة چې یقینا طاقت لله خاص د الله تعالی لره دی، جميعا ټول.
وان الله او یقینا الله تعالی شدید العذاب سخ عذاب ولدی. ور الله رب العالمین فرمایي ک چرته ظالمانو مشرکانو د خپل ځان حالت ولیدو پورز د قیامت کله چې دیو ویني عذاب نو یقین ته به راشي چې ټول طاقت د الله دی او الله تعالی سخ عذاب ولدی. ان تخویب دی یره دا چې دا ظالمان سره د دینه چې د الله رب العالمین څومره طاقت والا ذات دی قوت ټول د الله دی ور دې باوجود دیو د الله سره شرک کې د الله سره حصداران جوړي نو دیو بیا په علم یقیني سره ویني الته په خپل سترګو باندې ویني بیا به ارمان کوي خو وخت بده تللی. نو ولو ير الذين او کچرته اولیدو هغه کسانو ظلمو چې ظلمي کړي دي حال انفسهم حال د خپل ځانونو اذ يرون العذاب کله چې دی ویني عذاب لرا نو لعلمو دیو بپوی شو یقین ته راشي دا خبره ان القوه لله چې یقینا طاقت ټول د الله تعالی د پاره دی وان الله شدید العذاب او یقینا الله تعالی دې سخت عذاب والا. ترجمه دوباره ووري. ومن الناس او بعض د خلقنا من اغسوق دی یتخذو چې جوړي یا غني من دون الله سوا د الله تعالی نا اندادن شریکان یحبونهم من کیداغی سرا کحب الله پشان د منی د الله تعالی والذین او اغا کسان آمنو چی ایمان راوړی دی اشد اغی ډیر کلک دی حبن پمن کی لله د الله تعالی سرا ولو ير الذین او کچرته اولیدو هغه کسانو ظلمو چې ظلمي کړي دي حال انفسهم حال د خپل ځانونو اذ يرون العذاب کله چې ویني دی عذاب لرا لعلمو نو دی یقین تبراشي ان القوه چې یقینا طاقت لله جميعا خاص دی الله تعالی لره ټول وان الله يقينا الله تعالى شديد العذاب سخ عذاب ولدي. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.